د طلاق درې قسمونه دي. یو د طلاق احسن، بل د طلاق حسن، او درم نمبر کې دا طلاق بدعي. طلاق احسن وایي چې خاوند خپل ښځې ته درې طلاق نه کی ور، بلکې په صریح الفاظو سره یو طلاق ورکی، او دا طلاق د طهر په حالت کې ورکی، د حیض په حالت کې نه کی ور. او طهر یعنی د پاکی ایام، هغه طهر چې په کوم کې خاوند خپل ښځې ته نږدې شوی نه وي، په هغه طهر کې جما نه وي کړی. اوس که چیرته د خاوند خپل ښځې سره رجوع کول غواړي چې زه د ښځه نه پرېږدم او رجوع کول غواړم، نو په عدت نه مخکې د خپل ښځې سره رجوع کولی شي. او که چیرته وایي چې یاره د دې ما او د ښځې چې کوم تعلق ته د تعلق ختم شي، نو په دې وخت کې د بل طلاق ضرورت نشته، او اسې دی د خپله ښځه پرېږدي تر څو پورې چې د عدت تیر شوی نه وي. د عدت په ختم کولو سره سره د دې دواړو چې کوم د ازدواجیت زوجیت تعلق ده، د تعلق او رشته به په خپله ختم شي. او دا چې کوم طلاق ده دا په ټولو طلاقونه بهتر طلاق ده. دې طلاق ته په ټولو طلاقونه بهتر طلاق ځکه ویل کیږي چې خاوند که چیرته د ښځې سره رجوع کول غواړي، نو په عدت نه مخکې د رجوع کولو گنجایش شته. او بله دا که چیرته د خاوند دې ته یو طلاق ورکي، نو په دې طریقه باندې په عدت نه بعد بغیر به حلالې نه د ښځه د دغه خاوند په نکاح کې راتلی شي، هلته چې کله د خاوند د ښځې سره دوباره نکاح وکړي، یعنی د حلالې ضرورت نشته ورته. او د طهر په حالت کې طلاق ورکوله دا د دې خبرې علامت ته چې دغه خاوند وقتی جذبات او د نفرت د وجې نه طلاق نه ده ورکړی، بلکې سوچ سمجھ سره او خپل سنجیدګي سره او په سوچ سره د خاوند خپل ښځې ته طلاق ورکړی ده. او بله دا چې د طهر په حالت کې طلاق ورکوله د دې زیاته فایده دا هم ده چې په دې وخت کې د ښځې چې کوم عدت ته دا کم شي. او درمه خبره هغه چې ښځې ته د په هغه طهر کې طلاق ورکوي چې په کوم طهر کې د ښځې سره مباشرت نه وي کړی، او که چیرته ملاو شوي وي په هغه طهر کې د طلاق ورکي، نو د دې دا نقصان ده چې په دې وخت کې دا اندېښنه پیدا کیږي چې کېدای شي د دې جما د وجې نه د ښځې حمل ټهراو شوی وي. او په دې وخت کې بیا د ښځې چې کوم عدت ته هغه وضع حمل ده، په دې وخت کې ښځه بغیر د څه وجې نه هسې په یو تکلیف کې د یوه تکلیف مترادف ده. نو داسې پکار ده چې که چیرته ښځې ته طلاق ورکولو نوبت راشي، نو په داسې طهر کې طلاق ورکوي چې په هغه طهر کې جما نه وي ورسره کړي، او یو طلاق نه بعد هغه ښځه پرېږدي تر څو پورې چې هغه عدت نه وي تیر شوی. کله چې عدت تیر شي، نو خپله هغه ښځه د دې د دغې رشتې نه مکمله کاټ شي. او دوم چې کوم طلاق ده طلاق حسن، د هغې طریقه دا ده چې خاوند خپلې ښځې ته په درې طهرو کې درې طلاق ورکړي، یعنی په یوه طهر کې یو طلاق ورکړي، په بل طهر کې بل طلاق ورکړي، او په بل طهر کې بل طلاق ورکړي. او که چیرته ښځه بالکل وړه وي، عمر یې کم وي، هغې ته حیض نه راځي، یا داسې ښځه وي چې هغې عمر ډېر زیات شوی وي، هغې ته هم حیض نه راځي، نو د طلاق طریقه دا ده چې په درې میاشتو کې په یو میاشت کې یو طلاق ورکړي، په بله میاشت کې بل طلاق ورکړي، او په بله میاشت کې بل طلاق ورکړي، نو دا طلاق حسن ده. دا په طلاق بدعي نه بهتر ده. طلاق احسن نه ده بهتر، طلاق بدعي نه بهتر ده. او طلاق بدعي نه ځکه بهتر ده چې په دې وخت کې که خاوند خپل ښځې ته یو طهر کې یو طلاق ورکړي، نو د درې طهرو نه مخکې خاوند ته د سوچ سمجھ او د رجوع کولو گنجایش ملاویږي. او درم چې کوم طلاق ده طلاق بدعي، یعنی خاوند خپل ښځې ته درې طلاق یو ځای باندې ورکړي، یا
خاوند خپل ښځې ته په یو تور کې 2 یا 3 طلاق ورکړي، مثلا انت طالق انت طالق انت طالق، یا خاوند خپل ښځې ته د بیماری په حالت کې یعنی د حیض په حالت کې طلاق ورکړي، یا خاوند خپل ښځې ته په داسې تور کې طلاق ورکړي چې هغه تور کې خاوند جما ور سره کړی وي. نو دا 3 سره چې کوم د طلاق صورتونه دي دا 3 سره ناجایز دي، او که څوک بیا هم خپل ښځې ته طلاق ورکړي نو دا 3 وړه طلاقونه دا نافذیږي. که چیرته د حیض په حالت کې 3 طلاق ورکړي دا 3 وړه نافذیږي، او که داسې تور کې 3 طلاق ورکړي چې هغه تور کې خاوند خپل ښځې سره جما کړي دا 3 وړه طلاقونه نافذیږي، او که داسې په یو تور کې 3 طلاق ورکړي دا 2 وړه نافذیږي. بهرحال په دې مسله کې موږ موقف دا ده، او په دې باندې د شیخ طریقت متکلم اسلام استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس ګومن حفظه الله یو رساله ملاویږي، په هغه کې د تفصیل ټول موجود ده. که چیرته یو مجلس کې خاوند خپل ښځې ته 3 طلاق ورکړي په یو لفظ سره یا 3 په مترادف الفاظ سره طلاق ورکړي نو دا هر قسم 3 طلاق دا 3 واقع کیږي. الله پاک دې مونږ ته د داسې مسایلو سمجھ را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.